کچری تاسو یاد نو دا ګوره ما جدا د یونټ اف ویسکاسټي باندې دا خبر ګور درته ځکه کلیر کوم په دې باندې ګوره ما لیکچر تیار کړی دی دا سه لیکچر دی کنه دا سه بمبق لیکچر دی چې دا سه لیکچر به تاسو چرته بل ځای کې کتل نه کلیر خبره ده پښتنو تاسو د پاره ګوره موږ ډېر سټرګل کوو زمونږ د شرینګل کوم پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمي چې دا هو د اگست تاسو د پاره ګوره دا مهنت کوي چې تاسو په یوز کې د سبق نه ورستو پاتې نه هلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ټو د پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل اوکے نن چې کومه مونږه الریډي سټوکس لا مونږه ویل دا چپټر نمبر 6 کې سټوکس لا باندې مونږ ځان په کړه دی هغه لیکچر به تاسو هله دي چې په ډیټیل سره به تاسو کتلی دا غیر ریلیټډ چې کوم ام سی کیوز دی باقاعده تور باندې نن به هغه ام سی کیوز ډیسکس کوو ګوره یاد وساتئ چې مونږ خپل سټریټجی لکه مونږ بدل کړی دا هغه په دې طرز باندې بدل کړه چې د زیات سټوډنټس چې کوم ډیماند وغه داو چې سر کوم ټاپک تاسو کوي نو هغه ټاپک نه بس هغه ټاپک چې کوم تاسو کړی دی نو هغه ریلیټډ ام سی کیوز خامخا تاسو موږ ته یو لیکچر د ام سی کیوز کوي نو د نن پس به زموږ سټریټجی دای چې کوم لیکچر موږ یوټیوب لور کو هغه کوم ټاپک چې کوم په لیکچر کې ایکسپلین کړی دی فورا دغه نه پس چې کوم دی موږ به د هغه ام سی کیوز به اپلوډ کوو نو الریډي څوک چې موږ سره ریګولر روان دي دغه لیکچرز فالو کوي نو هغه چې هغه ته خو الریډي فایده کیږي هغه ته فایده رسی په ساده پښتو ژبه کې هغه ته فایده رسی دغه څه شک نشته خو وس کومه دغه فایده یو تر ډبل شو دغه مطلب دا شو چې ټاپک خو الریډي تاسو دغه خو په دې ټاپک کې چې دا ام سی کیوز راوېستو نو مطلب دا چې د دې ټاپک چې کومه د دې ته هر څه پیژانده هر څه دی ولو پیژانده مکمل چې کومه راځه تا کمپلیټلی کلیر شو نو ما دلته تاسو له ام سی کیوز جوړ کړی دي د سټوکس لا په اړه کې الریډي سټوکس لا تاسو ویلی و تاسو پروف کړی و چې ډریګ فورس د لیکچر دوباره وګورئ چې ډریګ فورس دا برابر شي د 6 پای ایټا آر وی دا ځان سره کېدی دلته چې کومه د دې ریلیټډ ام سی کیوز دي هغه زه تاسو ته یو په سکرین باندې شو کوم ټیک د ستړی کار دی خو چې موږ تاسو د پاره خو مهنت کوو لګیا یو فزیکلی لګیا یو یوټیوب باندې لګیا یو همیشه د پاره موږ کوشش وکړو چې خپل یو کمیونټي داسې بیلډ کو چې د ګند راوځي تاسو د ټیک ټاکونه او د لایون او د اخکت او د پردا شزونه پرې دی لک چې کومه د سایت ته تاسو لګ متوجه شئ نو خامخا تاسو کې ډېر کریټیو خلک جوړ شي نو دلته تاسو ګورئ چې کوم سټوکس لا مونږ ویل دا چې اف ډی از ایکوال ټو 6 پای ایټا آر وی اف ډی څه شی راوړو دا ډریګ فورس څه شی ډریګ فورس ټیک شو الریډي تاسو ایکسپلین کړل چې ډریګ فورس وې زدا د تاسو ریزسټیو فورس هم ویل شي چې کله یو جسم په یو فلویډ کې روان نو فلویډ څه شی دی ګیس دی یا لیکوډ دی نو دغه فلویډ په دې باندې اپ ترست فورس لګي یا په دغه موشن د څه کې ریزिस्टेंस په پیش کې خبره باندې پوه شو کنه دغه طاقت موږ سوي دا موږ ډریګ فورس ټیک شو 6 پای از کانسټنټ ایټ از شي دا ویسکاسټي از شي دا ویسکاسټي د ټیک شو ار شي دا ریډیوس دی ریډیوس اف د آبجیکټ اوکے او وی شي دا وی سپیډ دی څه شي دی سپیډ یا ویلاسټي دا اوکے دا الریډي تاسو پیژندلې دي نو نن چې کوم اولنې ام سی کیوز ما تاسو لراوړی دا غدا دی چې وات ډز سټوکس لا ډیسکرایب یعنی سټوکس لا تاسو ته وایي تاسو له څو اپشنز درکړي دي سلور اپشنز یې درکړي دي اولنې اپشن دا دی چې د بایونټیک فورس on an object and a fluid, the viscous drag force on a small sphere moving through a fluid, the pressure exerted by a fluid on a submerged object, the surface tension of a liquid. No go yaran awalane khabar khuda da che the biotic force on an object and a fluid په فلویډ کې چې کومه په object باندې د biotic force خبره دویم نمبر چې کومه د viscous drag force نو اصل کې دا اپشن بي نمبر اپشن چې کومه د موست کریکټ اپشن دی ځکه څه شی دی دلته چې object روان دی په پراپر ویلاسټي سره روان ده په دې فلویډ کې روان دی چې د viscosity شته نو د دې د وجه نه په دې باندې کوم فورس لګي drag force لګي نو د اپشن ته وګورئ کنه چې د viscous drag force on a small sphere moving through a fluid نو دلته چې کومه اپشن دی اپشن کومه اپشن بي نمبر اپشن چې کومه دا کریکټ ده کوم اپشن بي نمبر اپشن چې کومه د موست کریکټ اپشن دی ټیک شو دا نور ختم دا نور چې کومه څه دی دا غلط تصور کوي صحیح ده Question number 2 دغه ام سی کیوز ته تاسو وګورئ what is the formula for the viscous drag force according to Stokes law نو Stokes خو الریډي تاسو ایکسپلین کړی دی چې drag force is equal to 6 by eta rv نو دا تاسو وګورئ اولنې خونه ځکه چې په دې کې ډنسټي دا 6 by eta rv دا بي نمبر اپشن چې کوم د کوم کریکټ نه په دې بل کوم اپشن کریکټ دی بي نمبر اپشن په دې بل کوم کریکټ دی صحیح ده دا 3 نمبر کوېشن ته تاسو راشئ چې for Stokes law to be applicable the flow around the sphere must be اوس ګوره چې د Stokes law د پاره دا به کله اپلیکیبل چې کومه یو سفیر دی سفیر لیټ سپوز دا مثلا spherical object ټیک شو spherical object ټیک شو کنه the flow around the spherical
د سفیر مسټ بي چې دا په کوم فلویډ کې روان دی، کوم فلویډ کې دا روان دی او کوم فلو د دې نه غیر چا پیره کیږي. خبر باندې پوه شو کنه کوم فلو کیږي داسې فلو کیږي. ټیک شو دا شان داسې فلو کیږي، داسې فلو کیږي، داسې فلو کیږي. ټیک شو د چیرې دا ریزسټیو میډیم دی چې کوم فورس لګي ډرایګ فورس. اوکې ډرایګ فورس د دې موشن کوم دی؟ د موشن په دې اړه کې دی الریډي تاسو ویلي دي ډرایګ فورس په کوم اړه کې دی؟ دې اړه ته بلګي. خبر باندې پوه شو کنه. نو تاسو ته دا وایي چې آیا دا فلویډ چې کومه دا فلویډ ګوره دا فلویډ دی ښا ان ګیشیس اور لیکویډ میډیم فلویډ دی. دا په ټربولنت ګوره ټربولنت دا په دې چپټر کې راوړل. ټربولنت هغه ته وایي کنه چې کوم فلو ریګولر نه ایرریګولر. خبر باندې پوه شو کنه. لیمینر چې کومه دا موست کریکټ ځکه چې ما تاسو ته د چپټر په شروعات کې ویلو چې یارانو یو خو دې چپټر کې به موږ د فلویډ کنسیډر کوو چې به آیډیل فلویډ دی. دا عام فلویډ چې کوم موږ پریکټیکل موږ یو نو کوم چې کوم موږ ډیلی لایف کې د کوم ابزرویشنز کوو دا فلویډ باندې کنسیډر کوو، موږ به آیډیل فلویډ کنسیډر کوو چې دا غي فلو به سره به لیمینري. نو یو ساتي چې لیمینر مطلب دا چې ریګولر څه شي لیمینر فلو به څه شي لیمینر فلو به. ټیک شو کنه مطلب ریګولر فلو به څه وي ریګولر فلو به. خبر باندې پوه شئ کنه. نو دلته تاسو کمپریسیبل نه کمپریسیبل به نه څه شي دی انویسټډ خو زم نه پیژنم چې دا به وایي زده خو البته دې کې لیمینر اپشن چې کومه د موست کریکټ اپشن دی. نو تاسو ډایرکټ چې کومه دا کې چې سټوکس لا اصل کې د کم فلویډ د پاره دا د خپل ځین کې د آیډیل فلویډ د پاره دا. خبر باندې پوه شو کنه. نو آیډیل فلویډ په همیشه د پاره د دې فلو به موږ څه کنسیډر کوو د لیمینر کنسیډر کوو. څه به کنسیډر کوو؟ لیمینر به کنسیډر کوو. ټیک ده کنه. نو دا په خپل ذهن کې کېدا وي. ټیک شو. اوس دلته څلورم نمبر کوېشن دی چې what happens to the viscous drag force if the radius of the sphere is doubled. ګوره چې که ریډیس مونږ ډبل کړو دا سفیر د ما سره کنه سفیر د ما سره د دې ریډیس مونږ سره دا مونږ ډبل کړو 2r کو. خبره باندې پوه شئ کنه. نو ډرایګ فورس باندې به څه اثر کیږي؟ ډرایګ فورس باندې به څه اثر کیږي؟ اولنې خبره دا مونږ ته انون دی سټوکس لا. نو ګوره سټوکس لا خو الریډي دا ویل دی کنه چې FD is equal to 6 pi eta RV. نو دلته راشه ډایرکټ دا کیلکولیټ کوو چې FD is equal to 6 pi په خپل باندې eta په خپل ځای ریډیس سره بلکې 2r پټ کا او v په خپل ځای. ټیک شو. اوس دلته FD is equal to 2 را بهر کا. ټیک شو. 6 pi په خپل ځای باندې eta په خپل ځای باندې r په خپل ځای باندې v په خپل ځای باندې. ټیک شو. نو ډرایګ فورس په خپل ځای باندې 2 په خپل ځای 6 pi eta r و تاسو د FD برابر دی کنه. نو تقریبا کپدې کې 2 times 0 دا بر موست کریکټ اپشن دی. ګورو اپشن کې چې موږ سره 2 times شته کنه it remains the same نه it doubles. yes it doubles. اوکې دا به څه کېږي؟ دا به ډبلېږي. څه به کېږي؟ ډبلېږي. پوه شئ که نه؟ پوه شئ که نه؟ خبره باندې رسئ که نه؟ دا به څه کېږي؟ دا به ډبلېږي. ټیک شو. راشئ کوېشن نمبر 5 ته ځئ. A small sphere is dropped in a viscous liquid. اوکې یو ورکوټ سپیر دی ورکوټ سپیر دی. ټیک شو. دا ورکوټ سپیر معلوم کړه. ټیک شو که نه؟ او دا چې کومه یو ویسکس فلویډ دی په دې کې چې کومه دا راوارته چې شی وکړو راوارته. ټیک شو که نه؟ کته راواچو په دې کې. ٹھیک شو. ڈراپ ایکو. Its journey is best described by which of the following. د دې چې کوم سفر دی کوم جرنی دا نو په دې لاندینو کې چې کوم سټیټمنټ سیټ تاسو درکړي دی په دې کې بهترین د کوم یو دغه د وجه نه داسې کې دا ډسکرایب کیږي. کانسټنټ اکسلریشن تھرو اوټ. نو یارانو خبرانو تاسو خبره کړې وه چې اکسلریشن به کانسټنټ نه وي. دا آبجیکټ چې ټرمینل ویلاسټي ته رسي نو کله به رسي چې کله اکسلریشن صفر کیږي. په سیکنډ لیکچر کې دا تاسو ویلي دي ښه سیکنډ لیکچر کې دا تاسو ویلي دي چې کله اکسلریشن صفر شي لکه وګوره تاسو ویلي دي چې پیر سه به دلته یو آبجیکټ دی دا ښکته را روان دی سره وجه W is equal to mg د ویټ ته وجه نه د فلویډ ته وجه نه په دې باندې بسل کې ډرایګ فورس بلکې 6 pi eta RV. وټر مې ویلاسټي ته وکړل چې کله په دې کې اکسلریشن شي 0 میټر پر سیکنډ سکوير شي نو دا بس دا ورسي دا ورسي ټرمینل ویلاسټي دا. دا سچویشن ګوره دا ګوره ډېر اهم سچویشن دی اهم پوینټس دي یارانو دا ګوره په خپل ذهن کې تاسو کې دا وایي. نو دلته چې ګوره کانسټنټ اکسلریشن تھرو اوټ دا اپشن غلط دی. انیشیل اکسلریشن دین کانسټنټ ټرمینل ویلاسټي. یس ګوره دلته اکسلریشن سو اکسلریشن زیات ویلاسټي سو ویلاسټي کم هو. اوس اکسلریشن ورو څه کېده دا کمې ده او ویلاسټي څه کېده دا زیاتې ده. یو پوینټ باندې سره چې اکسلریشن بیخي صفر شو کم شو او ویلاسټي انتهایی زیات شو نو دا میکزیمم چې کله اکسلریشن بیخي صفر شو نو ویلاسټي ایکسټریم ته ورسېده میکزیمم ته ورسېده. څه ته ورسېده؟ میکزیمم ته ورسېده. نو دا بي نمبر اپشن تاسو څه چې انیشیل اکسلریشن اول څه کېده اول په اکسلریشن کې را روان دی. ټیک شو که نه؟ دین کانسټنټ ټرمینل ویلاسټي دلته خو اکسلریشن شته خو اخره کې چېرته را ورسېد کانسټنټ ټرمینل ویلاسټي ته دا را ورسېد او په کانسټنټ ټرمینل ویلاسټي سره چې کومه د ابجیکټ ښکته را روان دی. یس بي نمبر اپشن از د موست کریکټ option. Okay, constant velocity the damle de decreasing velocity hota hai damle de. Okay, rashi 6 number question rashi saida the terminal velocity of a sphere falling in a viscous fluid. وستقى terminal velocity
ټیک شو کنه د څه شي د سفیر چې کوم په ویسکس فلویډ کې د لاندې را روان دي ټیک شو ډایرکټلی پروپورشنل ټو د سکویر of its radius یارانو دم سیکنډ نمبر لیکچر دی کچر د تاسو ته یادي زما په خیال کچر ته زه خطا نشم ګوره نو ټرمینل ویلاسټي ما سره برابر و یادي ته 2 رو r سکویر g ډیوایډډ بای 9 ایټا دا چې موږ ما تاسو ته پروف کړو 2 رو r سکویر g ډیوایډډ بای 9 ایټا دا څه شو د ټرمینل ویلاسټي و دا لیکچر ګوره تاسو خامخا وګورئ که چا نه وي کتلې نو یارانو دا ګوره وګورئ دا ګوره ما پروف کړی دی په دې کې ما په ډیټیل کې خبرې کړې دي ډېر زبردست کنسپټس مې هلته ګوره تاسو ته ښودلي دي په خپل ذهن کې دا کېده وایي 2 رو r سکویر g ډیوایډډ بای 9 ایټا نو دلته اوس په دې ام سی کیوز کې تاله دا وایي چې د ټرمینل ویلاسټي اف ا سپیر falling in a viscous fluid دا viscous fluid دغه نه دی viscosity شته کنه دی viscosity بالکل شته او دا چې من سفیر دی د لاندې را روان دی ښکته را روان دی په دې viscous fluid کې directly proportional to the square of its radius to the square of its radius terminal velocity yes ته خو دې نه پته لګي چې v terminal is directly proportional to the square of its radius already relation کې دا تاسو ښکاری کنه ښکاری چې v terminal او square of the radius د یو بل سره سره direct relation کې ټیک شو کنه نو دا کریکټ اپشن دی دا څه شری دا کریکټ اپشن دی دا بی نمبر چې مره انورسلی پروپورشنل نه دا نه ډایرکټلی پروپورشنل ټو د ریډیس نه سکوير پکې نشته کنه ریډیس ته خو سکوير اف د ریډیس دی الریډي چې کوم موست کریکټ اپشن دی پته لګي ځکه چې دا برنه اپشن دی سره چې پدې کې د سره بل څه خبره نه کیږي نو چې خبره پکې نه کیږي پیر سیب نو خامخا ته خو باغ لګي کنه ټیک ده کنه انډیپندنٹ اف ریډیس نو دا غلط دی نو د موست کریکټ اپشن از اپشن نمبر A اوکې دا ځان سره په خپل ذهن کې کېدا وای ټیک شو Question number 7 چې کومه question number 7 چې a sphere falls through a fluid with viscosity eta okay دا sphere دی دا په دې fluid کې را روان دی د fluid viscosity سره د eta دا okay ها if the viscosity of a fluid is doubled ها اوس د دې fluid viscosity څخه دا ته ډبل کړه 2 لکه eta is equal to t 2 eta دیکھلا صحیح دیکھلا 2 eta دیکھلا صحیح ده کنه ډبل دیکھلا the terminal velocity well لکه دې کې زموږ دوه لیکچر کلیر شو ما چې ټرمینل ویلاسټي د لپاره بس جدا لیکچر کوم خدا چونکې دوه لیکچر شوي ټیک ده نو دا بهترینه خبره ده دې ریلیشن کې تاسو څه ښکاري دې ریلیشن کې خو ټیک دا ټرمینل ویلاسټي ډایرکټلی پروپورشنل وا سکوير اف د ریډیس تا خدا ټرمینل ویلاسټي انورسلی پروپورشنل څه شي ته دا ویسکاسټي ته دا خبر باندې پوښښ کنه نو اول نمبر خبره خدا له شدت چل کو چې دلته 2 ایټا پټ کوځي تاسو تاسو پټ کوي چې ټرمینل ویلاسټي از ایکوال ټو 2 رو r سکوير g ډیوایډډ بای 9 او ایټا د 2 ایټا اوکې دغه شو کنه ها اوس دې چل کو کنه چې دا 2 دې کنه 1 ور 2 دې کنه دا 1 ور 2 بهر ته باسي ځي 1 ور 2 بهر ته مو وسته کنه نو 2 رو r سکوير g divided by 9 eta okay دا اوس دلته څه وکړي چې 1 or 2 په خپل ځای باندې پټ کړئ 2 رو r سکوير g divided by 9 eta ما سره برابر ټرمینل ویلاسټي برابر ده ها نو چې کله ما ویسکاسټي ډبل کړه v ټرمینل از ایکوال ټو دا ما سره هاف برابر شو ها ټرمینل ویلاسټي ما سره برابر شو د هاف برابر شو 1 or 2 برابر شو نو ګورئ چې هاف اپشن شته کنه ډبل غلط ده هاف بی نمبر اپشن از د موست کریکټ اپشن په دې کې نور کسي خداري د سره ما کوي دغه نه او ټک تیر کوي اوکې ده کنه ټیک ده ها راشي جی question number 8 ته راشي صحیح ده question number 8 ته راشي چې ان سټوکس لا the viscous drag force is proportional to ها سټوکس لا کې کوم چې viscous drag force viscous drag force صحیح ده viscous drag force دا څه ته proportional دی the square of the velocity پھر سے velocity square خو پدې کې نشته اپشن غلط دی the velocity بالکل velocity پکې شته the inverse دام نه دی the square root of دام نه دی yes دلته چې کومه ده viscous drag force directly proportional to the velocity کوم نمبر اپشن دی دا د پپیر امر احمد شاه چې کوم سره بی نمبر اپشن دی so drag force will be directly proportional to the viscosity the velocity خبر باندې پوه شئ کنه کلیر دی نو دا څه دی کې مشکل څه لاجیک پدې کې وونه ټیک شو what is the SI unit of viscosity eta and Stokes law هاي دا خو انتهایی زره سي غړم چې انتهایی آسان دی لکه تاسو سره الریډي سټوکس لا دی which the eta د غراو باسه دا څورته وي یونټ راو باسه ټیک شو نو یلکا نو ګرام په دې کې سي FD is equal to 6 pi eta RV اوکې دا eta ویلو راو باسه eta is equal to FD divided by 6 pi RV ټیک شو وځلته څه شي دلته چې ځاول کوم نیوټن په کې ما سره نشته کنه
نو چې نیوټن نشته ټینشن تاسو لګوي اف مثلا سره برابر شي ګوره دا د ام ا برابر دی ام له مثلور خونه جوړه ساري د دې لپاره بخانه په وړم ټیک شو 6 بای کانستانت دی په خپل ځبانه ولګوا ار ټیک دی او دا ویلاسټیک ټیک دی ټیک شو اوس دلته سوچ وکړئ زه دې چل کوم خپل اسانتیا لپاره او تاسو د اسانتیا لپاره ټیک شو اکثر کوم زبردي کې کنفیوز کېږم نو زه به دا ام ا دلته ولیکم او 1 ور 6 بای ار وی بزدل ته ولیکم ټیک شو اوس چې کومه کار آسان شو ګوره ته وځو د ماس یونټ چې کیلوګرام دا اکسلریشن یونټ میټر پر سیکنډ سکوير دا ټیک شو 1 ور 6 په دې خو یونټ نشته د سره ملي کوي ار یونټ میټر دا او د دې چې کومه ویلاسټی د یونټ میټر پر سیکنډ دا ټیک شو اوس په باندې ها اوس ګوره دا کیلوګرام په خپل ځای باندې میټر پر سیکنډ سکوير په خپل ځای باندې 1 ور میټر په خپل ځای باندې دا سیکنډ چې برابر خيږي نو ور سره ملټیپلای شي دا او دا ام په خپل ځای باندې لکه دا میټر د میټر سکوير شګه نه سلیکم دلته میټر سکوير په ولیکم ځای ډایرکټ ټیک شو اوس دلته سیکنډ سره کټ شو ټیک شو دلته یو سیکنډ پاتې شو ها میټر د یو میټر سره کټ دلته یو میټر پاتې شو صحیح ده نو کیلوګرام ټیک شو سیکنډ چې برابر سیکنډ انورس او میټر چې برابر میټر انورس دا خبره نه صحیح یاد ساتئ ښا کیلوګرام سیکنډ انورس او میټر انورس ټیک شو آه دې څه پکې شته کې نشته چرته ورته تاسو کیلوګرام میټر انورس سیکنډ انورس یس بی نمبر اپشن از د موست کریکټ اپشن او کچری تاسو یاد نو دا ګوره موجوده د یونټ اف ویسکاسټي باندې دا خبره ګور درته ځکه کلیر کوم په دې باندې ګوره ما لیکچر تیار کړی دی دا سه لیکچر دی کنه دا سه بمبق لیکچر دی چې دا سه لیکچر به تاسو چرته بل ځای کې کتل نه کلیر خبره ده پښتنو تاسو د پاره ګوره موږ ډېر سټرګل کوو زمونږ د شرینګل کوم پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمي چې دا هو د اگست تاسو د پاره ګوره دا مهنت کوي چې تاسو په یو ځکه د سبق نه ورستو پاتې نشئ همیشه د پاره تاسو مخکې د تلو کوشش وکړئ نو د ویسکاسټي چې کوم یونټ په پاسکل سیکنډ ګوره په هغه باندې ما ډیټیل لیکچر کړی دی ډیټیل لیکچر مې کړی دی پاسکل سیکنډ څنګه راځي اوکې ویسکاسټي چې کوم څنګه شیر سټریس ډیوایډډ بای ویلاسټي ګریډینټ نو تاسو ته الته ډیر څه کلیر شي خو دلته چونکې اپشن کې ما سره څه شي کیلوګرام میټر انورس سیکنډ انورس بی نمبر اپشن کریکټ دی نو تاسو ما په دې پوه کړئ چې دا راغلی دی کوم څه کې نه ټیک ده کنه نو څه پکې لږ خوښ شوی متوري زره کیمرې خپل پامو کوم چې لکه زما کیمرا کار کوي کنه چارج یې وهاله دی ټیک ده نو کیمرا چې کوم لګیا ده ماشاءالله بهترین در په سره کار کوي لګ بلر ده لګ چې کومره په دې لپاره ټک ورکوم چې لګ د حالات خشي صحیح ده کنه ټیک ده لګ حالات خشي ټیک شو نو حالات چې کومره ډېر لیټ ټایم خشو خو زه بس خشو بیا 17 منټ ته خبره ورسېده ټیک ده راځو چې کوم سره بل کوېشن دی غیر راځو صحیح ده د څه چل کو کنه چې دا سایډ په میټاو کوم صحیح ده دا سایډ دا الریډي نه میټاو سټوکس دا الریډي خپل ځای باندې ټیک شو دا نور چې کومه تاسو هغه پوینټس چې کوم د نوٹ کولو لایق دي تاسو ته پته چله کړه دا که زه نوٹ کوم دا مال ډېر فائدہ راکول شي تاسو نوٹ کړئ ټیک شو اگر موږ نه منې کو صحیح ده کنه او د نور څه چې کومه خپل غور باندې ګورئ ټیک شو دلته څه ګورئ چې کوم کوېشن نمبر څه شه ده 11 دی چې small metal sphere is dropped in هانی اوکې شهر دا small metal sphere دی دا لیټ سپوز شو دا هانی شو ټیک شو کنه هانی شو پدې کې دا مارا پرې هو ټیک شو کنه هانی and another identical sphere is dropped in less viscous oil ګوره یو بال چې کوم دی د وسپنې کچې بال ما شهادت ته واچاو او بل د وسپنې کچې بل ما وبو ته واچاو صحیح ده ټیک شو کنه which statement is true نو کوم statement به ټیکی terminal velocity in honey is greater than in oil دا terminal velocity in oil is greater than honey the terminal velocity are the same no it depends on the spherical radius depend خو کې به کې شک نشو موږ به ویسکاسټي کنسیډر کوو نو ګوره اولنې خبره دا ده کنه چې terminal velocity already تاسو دا ویلې دا وګورئ دا تاسو ویلې دي نه چې v terminal is equal to 2 rho r square g divided by 9 eta نو کله ته eta او terminal velocity ریلیشن وګورئ دا انورس ریلیشن دی څه دی انورس ریلیشن دی 1 ور eta انورس ریلیشن دی کنه نو یارانو چې د کم فلوید ویسکاسټي زیاته ده په کې terminal velocity ټول نه کمه ده خبره باندې پوښښ کنه نو دلته تاسو چې terminal velocity in honey is greater than in oil دا خبره غلطه ده terminal velocity in oil ځکه چې oil viscosity کمه ده کنه is greater than in honey خبره باندې پوښښ کنه نو already terminal velocity چې کومه په oil کې بسې دا به greater ځکه به greater چې د oil viscosity څه ده کمه ده نو چې کمه ده نو همیشه لپاره چې کله viscosity څومره کمیږي terminal velocity به عمره سیوا کیږي خبره باندې پوښښ دا ریلیشن چې کومه انورس ریلیشن ده نو بی نمبر اپشن چې کومه ده د موست کریکټ اپشن ده ٹھیک شو
राशि जी डबल जो कोने स्टोक्स लॉ इज यूज्ड टू मेजर वो स्टोक्स लॉ मोगा इस्तेमाल कړي دا خود سره پر دا استعمالو چې بده باندې موږ د څه میجرمنٹ کومین خبره دا نو دلته دا سرفیس ټینشن اف ا فلوید بلکې د سرفیس ټینشن ذکر شته نشته پکې دا سره پته درې ولې دا پکې نشته ویسکاسټي اف ا فلوید بالکل ویسکاسټي ذکر پکې شته نو کته د ویسکاسټي ویډیو راو بس چې کوم موږ راځتلې دا وګوره ویسکاسټي از ایکوال ټو ډایرکټ فورس ډیوایډ بای 6 پای ایټا ار وی د فلوید ویسکاسټي نو سټوکس لپاره مده سره څه کول شي دا فایند کول شي ټیک شو ډنسټي په نشته په غلا کې پریشر پکې نشته اوکې دا نو دلته چې د موست کریکټ اپشن کوم دی نو دا چې ویسکاسټي اف د فلوید چې د سټوکس لپاره مده سره ز ویسکاسټي اف د فلوید چې کومه څه کول شم دا میجر کول شم ټیک دا ها راشه بل کوېشن دا چې کوم سره 12 نمبر کوېشن دی ټیک شو د اپترست یا buoyantic force on a sphere in a viscous fluid is given by دا already تاسو د نهم کلاس کوېشن دی اپترست تاسو له جست ویل یوز درکړی دی خبره باندې پوښښ کنه نو اپترست فورس چې کومه already تاسو بس کوي د ویټ نه به تاسو چې کومه ډریګ فورس دی یا buoyantic فورس دی دا به ماینس کوي خو که زه دلته اسې تاسو له سچویشن درکوم چې کوم فارموله دلته تاسو ته کیون دا لیټ سپوز دا مو څه بیګر دی په دې کې وبري په دې کې تاسو سپیریکل باډي را پرې خو دا خبر باندې پوښښ کنه نو پریشر خو بلګي کنه پریشر په دې کې څه شامل دی پریشر بلګي چې P = F / A ټیک دا او F د څه برابر شو د PA برابر شو اوس کچری تاسو دا ریلیشن په نهم کلاس کې ویلې په چپټر نمبر 6 کې د پریشر تاسو پروف کړی دی رو جی ایچ پروف کړی دی کنه نو دلته تاسو F = P بځای پټ کړئ رو ډنسټي جی ګریویټي ایچ هایټ او ایریا اوس AH اصل کې تاسو چې ولیوم دی چې ولیوم دی نو F = رو جی او ایچ سره ولیوم دی ټیک شو کنه نو F = رو وی جی ډنسټي ولیوم او ګریویټي نو دلته الریډي ک تاسو ته د فورس خبره کې د buoyantic فورس نه برابر دی رو وی جی نو رو وی جی چې کوم دلته ما سره کوم اپشن دی ما سره اپشن نمبر A دی اپشن نمبر A دی ټیک شو کنه چې دا ما سره اصل کې څه دی ولیوم دی دا چې کومه buoyantic ډنسټي دا یا فلوید ډنسټي دا او دا ګریویټي دا خبره باندې پوښښ کنه نو ټوټل فورس ما سره د دې برابر دی یعنی دلته ټیک دا چې کومه تاسو د سچويشن درکړه دی دا کومه فورس دا کومه چې سټوکس فورس یا ډریګ فورس دا تاسو دا غي په اړه کې خبره کې تاسو د څه کنسیډر کوي ټیک شو دلته چې کومه دا ټوټل MCQs دي کومه چې موږ الریډي ډیسکس کړو دا MCQs ګوره د سټوکس لا ریلیټډ چې کومه ټاپک دی دا غي سره ریلیټډ دي as well as په دې کې ټرمینل ویلاسټي چې کومه لګړې ډیسکس شو خو چې سټوکس لا باندې ما جدا لیکچر کړی دی په ټرمینل ویلاسټي باندې ما جدا لیکچر کړی دی نو یاد وساته یارانو چې د دې چې کومه MCQs دي دا به جدا راو بسم او کومه لیکچر چې د نن په تاسو ګوري دا هغه لیکچر په ډیسکرپشن کې به تاسو ته د هغه د MCQs لینک هم ملاويږي دا خبره یاد وساته دا تاسو لپاره یو ایکسترا بونس پوینټ دی خبره باندې پوښښ کنه نو تاسو د څه چلو کې چې زمونږ ملاتړ کوي زمونږ چینل سبسکرایب کوي او خلک خبره کوي غاڼه جوړه کوي راش جوړ کوي چې بس یار د څه چل لې چې د څه اکیډمي د چغه تاسو د لپاره د پښتو په جبه کې دومره خواري کوي دومره زاري درل کوي نو یاد وساتئ چې تاسو ملاتړ پکار دی د ملاتړ د لپاره به تاسو څه چلو کوي چې دا چینل به مخکې هم پروموټ کوي 10 مرګري براله دینه خبره کوي او دغه ته به دا ریکوست وکړي چې لیکچر مو ګورئ خو بیل آیکن او سبسکرایب بٹن ته به ضرور پریس کوئ او لیکچر به هم ګورئ خپل خیال ساتئ په الله مسپارم د الله پامان یو خبره ټول ده چې کله تاسو د څه پوینټ چې کومه کې کنفیوژن ارایز شوی نو هغه پوینټ چې کومه تاسو باقاعده تور باندې هغه منشن کوي باقاعده تور باندې په باندې خبرې وکړي کمنټس وکړي چې هغه پوینټس مونږ هم کلیر کو او تاسو ته هم کلیر شي ځکه چې علم دی زده کړه په یو بل نه کو یارانو بل خیال ساتئ الله مسپارم د الله پامان